پسند کې د یو وخ پکړ شوی و ټول دنیا واویلا جوړه کړې و نن چې زماره پښتنو ورونو قتل عام شوی دی نو دا ټول پیغلی دي په ټي وي باندې کینی وای یو شهید دی راته وخی نو دا د شهداو دا جنازې دی نه ني بیا کم شهیدان کم خلک چې زمونږ میسنګ دي د دغه په پته نه لګي چې دیو په کم کم ځایونو کې پټ کړي دي جنازې په پیمز هسپتال او په پولیکلینیک باندې چې دیو پابندیانې لګولې دي چې تاسو به ډیټا نه ورکوئ ولې د دغه دا ډیټا بدل ته مونږ ته پته نه لګي د هغې به دا به داسې پټولی شي بیا زمونږ طلال چودھری صاحب په ټي وي باندې ناست دی هغه هم د لاش خبره کوي نو هغه ته موقع چېرته میلاویږي هغه خو د شپې په 2 بجې باندې هلته چې کله ونیوی شي نو وایي مونږ قانون سازي کوله د یوې جنۍ څه په 2 بجې باندې نو هغه خو بیا د شپې په 2 بجې قانون سازیانې کوي اقبال حسن وایي یاره دیو د شهید وښی ګوره شهید لپاره څه کرایټیریا پکار ده چې مونږ ورته وښایو دا مونږ چې دلته اعلان کوو مونږ چې کورونو ته ځو جنازې کوو د دې نه بل ما ته خو څه نه ښکاري نن زما د ډي چوک چې کومې مسلې دي هغه دیو د دغه څه کمپایرنګ چې شوی دی وایي دا خو په فلسطین کې شوی دی هغه مسټر ډنټونک چې کینی وایي دا د فلسطین ویډیو ده زه دې ته حیران یم چې زما ویډیوګانې دته د فلسطین ښکاري په سند کې د یو وخ پکړ شوی وه ټولې دنیا واویلا جوړه کړې وه نن چې زما د پښتنو ورونو قتل عام شوی دی نو دا ټول پیغلي دي زه د دې خپلې صوبې د یو مشر نه ډېره زیاته ګیله په دې لرم زمونږ امیر مقام صاحب چې دلته په دې ځای کې ناست دی په پېښور کې ناست دی او د دې باوجود په ټي وي باندې لګیا دی پریس کانفرنس کوي وایي دیو راتښتېدلي دي نو راتښتېدلي ګورئ زه راته دا یوه وایم چې ورکر شل برداشت کوي ورکر گزار برداشت کوي ورکر لاټي چارج برداشت کوي ورکر کنټینر ارتای خو ګولۍ ته خو نو دغه مشر ته زه دا وایم چې مونږ خو لا بیا هم په ګولو راتښتېدلي وو ته خو په یو ټلیفون باندې دغه ته تللی وې د مشرف ګروپ ته تللی وې او بیا چې کله دا بل پارټي جوړه شوه نو امیر مقام صاحب بیرته هغې ته راغې ګوره دا د تښتېدلو لفظ چې دی دا ډېر بد دی د 26 تاریخ او د 27 تاریخ شپه دې له زه د دې ایوان نه مطالبه کوم چې دې له د بابړه ثاني نوم کېږدي ولې چې څنګه په بابړه کې سټیټ فایر شوی او دغه شانې په موږ باندې سټیټ فایر شوی دی په دغه کې ډي چوک کې